السلام علیکم ته چې د ملک کې د فیصلو ته وګورې زموږ د اختیارمندو د فیصله سازو نو ته به بیا سوچ کې چیرې دا ملک اوسه پورې بچ ولې دی او بیا به د ذهن له راشي چې دا ملک به صرف قدرت بچ کړی دی کنې دوی خو خپل پوره کوشش کوي چې دا ملک د ټوټې ټوټې شي د دې تازه واقعې نه اندازه والی چې د منظور پښتین تحریک د پی ټی ایم د چترۍ لاندې د پښتنو یو جرګه یو عدالت راغوښتی او د دې پس منظر دا دی چې که تاسو ته یاد شي د هغوی یو ډېر تکړه شاعر یو ډېر تکړه ملګری ګیلمن وزیر چې په اسلام آباد کې په حمله وشوه هغه شهید شو او هغې سره بیا د ریاست خلاف ډېر جذبات راچود شو نو دوی بیا دا فیصله وکړه چې موږ به یو عدالت لګو او هغې کې به صرف د پی ټی ایم خلک غړي ملګري یا مشران شرکت نه کوي د ټولې صوبې د هرې پارټۍ خلکو له هغوی دعوت ورکړو چې راشئ کینو چې زموږ دا مسلې دي د دې له جرګې شکل ورکړو دې له یو طریقې کار جوړ کړو چې موږ سره ریاست څه کوي دغې نه ګبراهټ شروع شو او بیا هغه اقدامات تاسو ته پته ده چې دوه درې ورځو کې داسې وشو چې وفاق ډایرکټ پولیس له حکم ورکړی د چیف سیکرټري په ذریعه باندې او ځکه چې صوبایي حکومت د هغې نه انکاري دی او پولیس بیا په هغوی باندې شیلینګ وکړو هغوی له هغه کیمپ وران کړو بیا یې هغه ګراونډ کې کندې وکنلې او بیا یې پکې چې فایرینګ وشو نو 4 کسه پکې شهیدان دي او 18 نه سیوا پکې زخمیان دي بیا چې د دې نه مخکې په پی ټی ایم باندې پابندي ولګوله وفاقي حکومت او وی چې دا دهشتګرد تنظیم دی او د دوی د طالبانو سره تعلقات دي نو د 13 کالو راځي خو زموږ د مشرانو د طالبانو سره تعلقات او دا طالبان زموږ د ریاست اساسي وي چې د روس خلاف جنګېدل او دغه خلک دي نو دې ته نه ځو خو اوس درته تازه ترین د ووایم چې محسن نقوي نوټیفیکیشن د وزارت داخله جاری کو چې دا دهشتګرد تنظیم دی او چې څوک د دوی له خوا لم ورځي د خلاف به کاروایی نه کوي هغې ډېر خراب ریاکشن راغی پابندیانې د تنظیم باندې پابندي ولګي پی ټی ایم نوم نشو بل نوم به ولکېږي د خلکو جذبات حق دي ستا خلاف ځکه چې د خلکو مسلې دي او د وړو قومیتونو مسلې چې ته ناورې هغوی له حل نه ګورې نو دا جذبات به ورځ ته ورځ سیوا کېږي څنګه بلوچستان چې دی ور لګېدلی دی او د ریاست سره هیڅ حل نشته ځکه چې غیر سنجیده خلک ناست دي د بلوچستان د دهشتګردۍ له محسن نقوي بیان په ریکارډ باندې دي چې هغه وی چې دا ټول د یو اس ایچ او مار دی نو چې یو اس ایچ او یې ختمولی شي نو دا دومره فوج او ریاست دلته ناکامه ولې دي دا غټې خبرې دي چې کم تحریک عوامو ته ورسي د څه خاص طبقې نه او هر سړی پریشانی نو هغه به بیا ته اورې د هغوی مسلې به حل کې کنې نقصان به ریاست دی اوس چې کله دوی نه کار خراب شو نو بیا هغې علي امین ګنډاپور ته سوال مینت وکړو چې په کم باندې په پنجاب کې د دهشتګردۍ مقدمې دي په کم باندې چې الزام دی چې دی په وفاق باندې بار بار حملې کوي هغه علي امین ګنډاپور یې مخکې کو او هغه په وزیراعلی هاوس کې یو جرګه راوغوښته چې پای کې هغه محسن نقوي شامل شو چې کم ته علي امین ګنډاپور موسٹ وانټډ دی په اسلام آباد کې مختلف اف آی آر دي د دهشتګردۍ او په وفاق د حملو نو دغه د دوی نااهلي ده چې اول سوچ نه کوي چې کله د کار وران شي نو بیا سوال مینت ته راشي بیا په هغې کې ګورنر صاحب هم شرکت وکړو او د نورو پارټیانو ایمل ولی خان او امیر مقام صاحب دا ټول مشرانو پکې شرکت وکړو او هغوی وفاق د دغه جرګې دپاره اختیار هغې علي امین ګنډاپور له ورکړو چې کم دوی ګڼي چې دا دهشتګرد او په وفاق حملې کوي نو دا شیزونه چې دي دا بېوقوفه خلک چې په غټو عهدو شي د ملک دغه حالي بیا علي امین ګنډاپور دا وکړه چې ماسخوتنې د پی ټی ایم دوستانو سره یو جرګه وکړه او هغې له ټي او آر زده کړه او نن به جرګه کېږي کومه جرګه چې دې ریاست رکاوله په زور باندې په زبردستۍ باندې د عوامو حقوق یې غصب کړي او اواز یې نه اوري نو هغه جرګه به اوس کېږي او د صوبایي حکومت به ورته پوره سرپرستي حاصلي نو دا کار چې تاسو نن کوئ نو دا به مو هفته مخکې کړی
د پښتنو مشرانو له به مو اختیار ورکړی صوبایي حکومت له چې دوی سره جرګه وکړي د دوی مسلې واورئ چې څه دي ته پې اول پابندي ولګې بیا پې شیلینګ کې بیا پې فایرینګ کې نو دلته کې خو پښتون د بدل پلار ته نه پرېږدي نو تا ته به یې څنګه پرېږدي 3-4 کسان دې ته شهیدان کړه دا نفرت سیوا کیږي د خدای دپاره په دې غټو عهدو دا نااهله خلک لر کې پاکستان د ټولو دی په هر چا باندې غدارۍ الزام د خپل سیاسي او د نااهلۍ د وجې غدار دا لوبه بندول پکار دي په بار زه وایم چې بنګالیانو ته مو غدار وي الاړو نیم ملک رانه لاړو هر سړی د خپلې سینې ته رانږدې کې هر سړی د سینه د ګیلو ډکه ده زړې چوي د خفګان نه د ګیلو نه قبایل خلک د دهشتګردۍ په جنګ کې ډیر زیات سفر شوي دوی د ریاست په وینا باندې خپل کورونه پریخي چې مونږ اپریشن کوو د دهشتګردو خلاف مونږ به امن راولو نه امن راغی نه د هغوی کورونه آباد شو د هغوی کورونه ړنګ دي هغوی په کیمپونو کې وخت تیر کو د هغوی د پردې زنانه بې پردې شوي په چیک پوسټونو یې ډېر بدحلو دواړو طرف ته پریشان یو طرف ته ریاست نه پریشان بل طرف ته دهشتګردانو نه پریشان دغه عام پولیس دغه عام اولس او دغه عام ځوانان دا اوس شعور ولا راغلی او هغوی ته پته ده چې دا لوبه څه ده او زموږ په وسایلو باندې قبضه ده چا ده دغلته معدنیات دي خزانې دي د هغوی منصفانه تقسیم چې نه شوي دا مسلې نه حل کیږي بلوچیانو ته څه ګیله ده بلوچیان وایي چې ریکورډ کې د 1000 ارب ډالر خزانې دي او بلوچیان خوار دي نه سکول شته نه اوبه شته سوی ګیس د ټول پاکستان ته سوی ګیس سپلای کوي په بلوچستان کې خپل خلک په لرګو باندې دغه کوي پخلی کوي دغه حل اوس په خیبر پښتونخوا په قبایلي سیمه کې دی ماربل شته کرومایډ شته نومي خزانې دي او تقسیمي د هغوی په وسایلو نشته منصفانه هغه ته 5% اشرافیه وړي او هلته کې نه سکول شته نه کالج شته نه اوبه شته نه امن شته هغوی څه وغواړي هغوی چې پوره من جرګم نه کوي هغې ته هم ته نه پرېږدی نو اخره کې ستا کو مقصد دی چې وفاق چې هغوی ټوپک راوالي نو بیا به خوشحاله شي د خدای دپاره هر سړی محب وطن دی د دې ملک ترقي غواړي خو څه نااهله خلک چې کم د مافیا په شکل کې په دې ملک مسلط دی هغه دا نه غواړي چې عوام له د حق ورکړي یا د عوام د دې ظلم خلاف اواز چوت کړي هغه هر اواز دباوي آئین د قانون استعمالي او د خلکو اوازونه دباوي نو ظلم یو حد پورې ته کولی شي چې د یو حد نه سیوا شي بیا هغه خلکو ته درد نه محسوسیږي کم چې ته ظلم پکې نو بیا به هغه ریاکشن کوي او هغه ریاکشن به وفاق له او ریاست له ډېر نقصان دی نو د خدای دپاره په سوچ سمجھ باندې په حکمت سره په جرګه سره په سوال مینت سره دا مسلې حل کول پکار دی او د دې حل رایسته پکار دی د دې محرومیانو مداوه پکار ده سو پورې چې د محرومیانو مداوه نه شوي دا مسلې نه حل کیږي هغه جرګه چې تاسو رکاوله هغه جرګه چې په پی ټی ایم باندې مو پابندي لګولې هغه جرګه نن په 11 اکتوبر باندې کیږي او تاسو به بېوسه یې ځکه چې تاسو ظلم کو او عوام د ظلم خلاف اوس ودرېږي امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي کوم خوښه شوه نو شیر یې کې لایک یې کې کمنټ ورکې او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته